बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې ټول به ټیک ټاک او ښه او دا هم امید لرم چې په تېرې شوي ویډیوز باندې به تاسو ډېر پریکټس کړی او ډېر سمتې زده کړي. نن به باقاعده په سټام ټول باندې دغه په دویم چې کوم پاتې اپشنز و ټیک ده په هغه باندې به کار کوو. فټ رن چې څه ته وایي صحیح ده. فټ رن باندې به نن کار کوو. زه به دلته راشم فوټوشاپ به کولاو کړم. ټول نه مخکې به زه یو تصویر دلته کولاو کړم. دا فکچر فرض که ما کولاو کو صحیح ده. دا به زه ډبل کلیک کم انلاک به کم. دلته به راشم آپشنز ته ټیک ده. د کلون سټام ټول باندې پرون موږ کار کړو. نن به باقاعده فټ رن سټام ټول باندې کار کوو. نو فټ رن سټام ټول باندې ځان پوهه کوي چې دې څه کاري. اصل کې دې کې زموږ سره فوټوشاپ والا بلټن چې کوم دی کوم لایبرریز یې ټیک ده یا بلټنس کوم ډیزاین یې هغه موږ ته دې پرووایډ کړي راکړي. په هغه کې موږ ښه مزېدار پیټرنز استعمالولی شو او دا پیټرن په بیس باندې څه بیکګراونډ جوړولی شو. که تاسو وایئ چې موږ به کې خپل جوړو نه خپل به کې هم جوړولی شئ. ښه مزېدار پیټرن به کې جوړولی شئ، بیکګراونډ جوړولی شئ ټیک ده او هغه په استعمال کې راوستی شئ. دغه نه علاوه که تاسو زیاتر د پاسپورټ سایز والا پکچر لیدلي صحیح ده. یو تصویر سړی جوړ کړي ټیک ده، دکاندار یې جوړ کړي او د هغه نه چې کوم دی بیا 8 14 32 64 څومره ته جوړی هغه پکچر ته هم جوړېږي. نه هغه هم د دې ټولز په ترو باندې جوړېږي. سټارټ کې به زه راشم ټول نه مخکې ټول به زه وړوکی کړم. دلته به راشم پاس دی اپشنز ته ټیک ده. خو د اپشنز نه مخکې زه یې وړوکی شان پیټرن ته راشم ټیک ده چې بلټنس کوم پیټرنز دي دې ته صحیح ده. دې بلټن پیټرنز ته وګورئ. دا وګورئ دنیا شي پیټرنز کوم قسم ستاسو خوښې ټیک ده. زه چې زه دا استعمال کې راولم دا سایز به ورته غټ کړم ټیک ده او داسې به کلیک کړم. دا یو پیټرن چې کوم دی دا زما سره دلته امپلیمنټ شو. کوم ډیزاین چې و ټیک ده زما سره اپلای شو. دې نه علاوه که ستاسو بل خوښې ټیک ده تاسو دلته راشئ. دا ټایپ هم خوښي، دا یو هم خوښي، کوم یو ستاسو خوښې ټیک ده هغه تاسو دې ځای کې نه راغستی شئ او هغه امپلیمنټ کولی شئ. د هغه نه علاوه دې کې تاسو وګورئ دنیا شی ډیزاینونه پکې دي صحیح ده. دا وګورئ دنیا شی دي پکې. که ان کیس تاسو نور مزید غواړئ نو سیټینګ په بټن باندې به کلیک کوئ صحیح ده او دلته به راشئ نیو پیټرن ټیک ده، رینیم پیټرن، ډیلیټ پیټرن. څه پیټرن تاسو جوړ کړي ټیک ده هغه ډیلیټ کوئ نه ډیلیټ کولی هم شئ. که تاسو یو پیټرن جوړ کړی هغه له څه نیم چینج کوئ نوم ولې چینج کولی شئ. که تاسو نیو پیټرن جوړوئ نیو پیټرن هم جوړولی شئ. دا ټولز کوو ټیک ده. نیو پیټرن هم جوړو ټیک ده، ډیلیټ کوم او رینیم کوم. خو د دې نه مخکې د اپشنز وګورئ. دلته اولنی اپشن دی ټیکس اونلی. اوس د دې کې تاسو که په ټیکس په ترو باندې راخلئ ټیک ده څه پیټرن تاسو خپل ډیزاین کړي جوړ کړي وي او هغه تاسو نیم ورکړی لکه فرض کړئ دله ما یو علم ولا یو له ما نوم ورکړی ټیک ده. اوس وګورئ علم دا پیټرن کمپلیټ ما ته راغی صحیح ده. د دغه نه علاوه دلته زه راشم بیکګراونډ یو ما بل جوړ کړلی ټیک ده. که د دې ما ته ضرورت شي ټیک ده دا زه هم جوړولی شم. دا ور دا ټایلز والا چې کوم دی یو بیکګراونډ به کې ما جوړ کړی نو که داسې تاسو غواړئ نو جوړولی به کې هم شئ. د دې نه علاوه دا ټیکس اونلی و ټیک ده. که دې نه لاندې تاسو وایئ سمال تمنیلز ټیک ده. نه په سمال تمنیلز باندې کلیک کړئ ټیک ده. واړه شن تمنیلز کې به دا تاسو ته شو شي. که بیا ستاسو کم یو به کې خوښې ټیک ده هغه تاسو راغستی شئ هغه پیټرن باندې تاسو کار کولی شئ صحیح ده. د دې نه علاوه به کې نور یو څو اهم اپشن دي ټیک ده. نور اپشنز خو به کې ډېر زیات دي. لارج تمنیل که تاسو غټ تمنیل راخلئ ټیک ده اوس زموږ سره تمنیل غټ شو صحیح ده. دا هم تاسو راغستی شئ او دې ځای نه ډایرکټ د دې ټولز په ترو باندې هغه پیټرن امپلیمنټ کولی شئ. د دې نه علاوه کې بل اپشن دی زموږ سره سمال لارج لیسټ سمال لیسټ. که لیسټ په ترو تاسو غواړئ ټیک ده اوس تاسو سره نیم او فلس چې کوم دی کوم شیپ دی هغه دواړه ستاسو سره ښکاري. د دې علاوه تاسو لارج لیسټ غواړئ ټیک ده لیسټ غټ هم شي او د هغه سره سره چې کوم نیمز دي هغه هم غټ شي ټیک ده. نو کوم یو ستاسو خوښې ټیک ده. زه خو دا یو خوښومه ټیک ده دا سمال تمنیلز. زه خو زیاتر دا خوښوم اوس ډیپینډ په تاسو کوي تاسو کوم یو خوښوئ. د دې نه علاوه پکې لاندې دي فري سیټس منیجرز ټیک ده. فري سیټس منیجر باندې تاسو کلیک کړئ تاسو ته به کمپلیټ وینډو په دې کې چې څومره بیکګراونډ یا غونډ باید ته وښودل شي. اوس به کې کوم یو ستاسو خوښې ټیک ده هغه تاسو راغستی شئ. فرض کړئ زما پکې دا خوښ دی ټیک ده دا به دلته زه راولم ټیک ده او په ډن باندې به کلیک کړم. نو دلته به زما سره دقه فري سیټ راشي. نیو لیر به کلیک کړم صحیح ده.
دلته به راشم واپس فری سیټ منیجرز ته. ټیک ده، فری سیټ منیجر کې وګورئ تاسو دنیا شی دی پکې کوم یو تاسو خوښ ټیک ده، تاسو سیو کولی هم شئ، رینیم کولی هم شئ، ډیلیټ کولی هم شئ. ټیک ده، فرض که زه دا نه غواړم، ټیک ده، دا یو پکې ما راغیستی زه دا نه غواړم، دا کرینه کپور والا دی، ټیک ده، دا تاسو ختموئ نو ډیلیټ ووهئ تاسو سره به ډایرکټ ختم شي. ټیک ده، دا هم تاسو نه غواړئ، ټیک ده، تاسو یې نه ختمولی شئ. که کوم یو تاسو لوډ کوئ، ټیک ده، تاسو یو ځای بل ځای کې هم چېرته سیو کړی هغه تاسو لوډ کوئ یا انټرنیټ په ترو باندې، ټیک ده، دې ځای نه لوډ کولی هم شئ. ښه، دې نه علاوه پکې یو څو آپشنز نور هم دي مزید. ریسیټ پیټرنز، تاسو کې څه چینجز کړی، ترتیب هم ولا چینج کړی، ټیک ده، یا اخوا دې خوا کړي، ټیک ده، تاسو ریسیټ کولی واپس شئ. لوډ پیټرن دا کار کوي چې په یو ځای کې ستاسو سره په یو براوزر کې، ټیک ده، یا په پارټیشن کې یا په فولډر کې چېرته پروت دي تاسو سیو کړي دي، ځای نه تاسو لوډ کولی هم شئ. سیو پیټرن دا کار کوي چې تاسو یو جوړ کړو، ټیک ده، وډوکیشن پیټرن موږ خپل جوړو وروسته هغه طریقه کار درښیم که تاسو سیو کوئ یا سیو کولی هم شئ. ریپلیس پیټرن یو پیټرن دی الریډي تاسو ریپلیس کوئ، دی په ځای به تاسو ریپلیس کولی هم شئ. د دې نه علاوه پکې دا یو څو نور دي، ټیک ده، آرټسټ چې څومره دی، ټیک ده، دا به تاسو دلته راشي، خو دلته به 3 آپشن تاسو ته راشي. ریپلیس کرنٹ پیټرن ویت د پیټرن فرام آرټسټ سرفیس. د دې مطلب دا که تاسو غواړئ، ټیک ده، چې زموږ سره صرف او صرف دغه آرټسټ والا راشي، نو په اوکې باندې کلیک کوئ، تاسو سره به صرف اونلی آرټسټ والا راشي. صحیح ده، او دا به سره سیو هم شي. که تاسو غواړئ چې یاره موږ سره دغه کویم او دا د را سره هم راشي، نه افینډ کلیک کوئ، هغه شته به مې نور به آرټسټ والا به هم راشي. صحیح ده. د دې نه علاوه پکې بل زموږ سره د آرټسټ کلر پینټ دنیا شی دی، پکې ستاسو کوم یو خوښ، خو زه همیشه لپاره کوم یو فری سیټ منیجر باندې، ټیک ده، د دې ځای نه تاسو راغیستی شئ. دلته به څه شی فری سیټ منیجرز، او دلته به دا کلیک کوئ، ټیک ده، دا برشونه دي، ټیک ده، سویچز دي، رنګونه دي، ستاسو کوم یو خوښ تاسو ټوټلي راغیستی شئ. په ډن باندې کلیک کوئ، ټیک ده، او به ستاسو هلته راشي. ښه، دا خو زموږ سره صرف د دې انټروډکشن و. بیا دې ځای کې تاسو راشئ، ټیک ده، زموږ سره د برش سایز، ټیک ده، دا کم دلته چې دا سلیکشن دی د دې سایز، نو دې سایز تاسو ته ما ډایرکټ شارټکټ درښولی چې درمیاني بریکټ کوم یو ځای کې تاسو سټارټ، ټیک ده، درمیاني بریکټ سټارټ نه زموږ سره وړوکی کېږي او د درمیاني بریکټ کلوز نه زموږ سره غټېږي. ټیک ده، نه که تاسو سلیکشن غټوئ یا که چیک کوئ، دغه ځای نه تاسو کولی شئ. ډایرکټ شارټکټ نه کوئ، او که شارټکټ نه شئ کولی، دلته آپشنز ته راتلی شي، هلته دغه ځای نه سلیکټ کولی شئ، دغه ځای نه هم کېږي. دویم به کې دی ټګل برش پینل. نو لا فلحال موږ په برش پینل باندې کار نه دی کړی، ټیک ده، که د یو برش تاسو راخلی دې ځای نه هم راغیستی شي. صحیح ده. د دې نه علاوه به کې بل دی، فرض که دا آپشنز دي، دا خو موږ مخکې ډسکس کړي وو، خو که تاسو یو پیټرن راغلی، ټیک ده، په هغه کې ډارکن، ملټیپلایز، کلر، لینیر، ډارکن، ستاسو کوم یو به کې خوښوئ، ټیک ده، زه فرض که سکرین به کې زه خوښ کړم، او دلته زه یو پیټرن خوښ کړم، ټیک ده، اوس زه دې ځای کې سټارټ شم، ټیک ده، دا به زما سره معمولي شان دغه لایټن والا کې، ټیک ده، که زه اوس نارمل کړم، ټیک ده، نارمل ته ګورئ، نارمل مې کړم، ټیک ده، نو دې ځای نه تاسو نارمل او ډارک نه دغه هم سلیکټ کولی شئ. د دې علاوه کې به زموږ سره دی اوپیسیټي که به تاسو کمه کړئ، ټیک ده، نو زموږ سره چې کم پیټرن موږ استعمالوو نو هغه معمولي شان زموږ سره لږ شان امپلیمنټ شي. صحیح ده. دا آپشنز خو مخکې تاسو ډسکس کړو. بل به کې زموږ سره ایئر دی، ټیک ده، نو ایئر زموږ سره دا کار کوي چې موږ دې ځای کې څنګه فریس کړو، ټیک ده، داسې معمولي شان دا غټېږي. صحیح ده. اوس ګورئ، صحیح ده، دا هم تاسو امپلیمنټ کولی شئ. دغه نه علاوه کې فلو ده، ټیک ده، فلو په ذریعه هم کولی شئ. دغه نه علاوه دې خوا چې کوم دی بیا زموږ سره به کې دغه پیټرنز دي او اللاین دی، ټیک ده. اللاین مطلب دا چې یو ځل تاسو کلیک کړ، ټیک ده، بیا هم کلیک کړه، بیا دوباره هغه ځای نه بس ډایرکټ څه شی کوي، نیکسټ په مخه ځئ، ټیک ده. که تاسو اللاین خو همیشه لپاره به تاسو ټیک مارک ساتئ. ښه، دا خو زموږ سره وو چې کوم پراپرټیز دي دغه ډسکشن. اوس راځو خپل پیټرن جوړو چې خپل پیټرن به څنګه جوړو او هغه به څنګه امپلیمنټ کوو. زه ټول نه مخکې راشم، دا چې کوم ما جوړ کړي دا به ډیلیټ کړم، دا به ډیلیټ کړم. اوس دې بیکګراؤنډ ته تاسو ګورئ، په دې بیکګراؤنډ کې فرض که زه دا لږ شان ځای راولم، دومره دا ځای فرض که زه راولم، دا مې راواخیست او کنټرول جے، ټیک ده، یا تاسو دلته راشئ او لیر ویو کافي، ټیک ده، دواړه آپشن تاسو کولی شئ. دلته راشئ لیر ویو کافي، ټیک ده، لیر ویو کافي باندې، او که ډایرکټ شارټکټ تاسو استعمالوئ نه کنټرول جے ډایرکټ شارټکټ دی. کنټرول جے مې وواهو، دا لاندې چې کوم لیر دی، ټیک ده، دا به زه هایډ کړم، دې سترګې باندې به کلیک کوئ، دا به ستاسو سره هایډ شي. صحیح ده. اوس دا کوم آپشن دی
دا به کنټرول ټي وهئ ټیک ده، یا د مور ټول بر راشي هغه ځای نه تاسو سلیکټ کولی شئ ټیک ده. دا زما سره ته راغی. اوس به زه یوه کاپي بله وارم کنټرول جې کنټرول ټي به کړم او دا معمولي شان داسې دې خوا دې سایډ راوچلم، خو بالکل یو شان صحیح ده. انټر بټن به کلیک کړم. اوس دې کې ګورئ زموږ سره لږ معمولي شان دا چاپ راغلی، دا چاپ پکې ختمو ټیک ده. نو کنټرول ټي دوباره فریس کړئ، بیا رایټ کلیک کړئ او دلته راشئ فلپ هاریزنټل، په دې باندې کلیک کوئ، انټر کلیک کوئ، ستاسو سره بالکل هغه کوم خط چې و کوم شاپ چې دی هغه به ستاسو سره ختم شي صحیح ده. بیا به څه شی وکړئ، دا دواړه به سلیکټ کړئ او دلته به راشئ کنټرول جې به بل وهئ او کنټرول ټي کته به دا راوړئ صحیح ده، خو بالکل به یو شان راوړئ صحیح ده، خوځوئ را خوځوئ به نه. ټیک ده، دومره پورې دا ما کو. انټر بټن مې وواله. اوس پکې تاسو لږ غټ کړئ، زموږ سره پکې ځین کې دا خپ چې کوم دی دا کوم چاپ چې دی هغه زموږ سره شو کېږي ښکاري را سره. زه واپس وړوکی کړم، کنټرول ټي ووهمه صحیح ده، کنټرول ټي مې وواهه. اوس به څه شی کوم، بل ځل مې فلپ هاریزنټل کړی و ټیک ده، دا به دې سایډ نه څه کوم فلپ ورټیکل به کړم ټیک ده. او دا آپشن زموږ سره څه په ترو باندې کېږي، که ستاسو سره چېرته سیسټم کې کنټرول ټي کار نه کوي نو تاسو بلته راشئ ایډیټ آپشنز ته ټیک ده، او دلته به ووهئ ټرانسفارم ټیک ده. او په ټرانسفارم کې د آپشن لاندې زموږ سره شو کېږي فلپ ورټیکل، په دې به کلیک کوئ او انټر بټن به کلیک کوئ. زموږ سره کې کم خپ هغه زموږ سره کمپلیټ ختم شو. اوس څه شی کوم، دا پاس به دلته راشئ ټیک ده، د شپ په ترو باندې به پاس اولنی سلیکټ کوئ، بیا به تر اخره پورې چې کوم یو ټیک ده دا به ټول سلیکټ کوئ صحیح ده. او کنټرول جې به کنټرول ای به ډایرکټ فریس کوئ ټیک ده. کنټرول ای زموږ سره د څه لپاره کار کوي، د مرج لپاره کار کوي. که تاسو دا مرج کوئ نه کنټرول ای زموږ سره ډایرکټ شارټکټ دی، که دغه ځای نه تاسو نشئ کولی نه په دې باندې رایټ کلیک کوئ، دلته به تاسو مرج آپشن راشي ټیک ده، لاندې وګورئ مرج لیر ټیک ده، په دې کلیک کوئ نو زموږ سره به یو تی جوړ شي صحیح ده. بیا به زه څه شی کوم، زما سره یو جوړ شو، دلته به زه راشم یو بل لیر به نوی ډاکومنټ به کولاو کړم، دله به نوم ورکړم خان ډاکومنټ ټیک ده، یا خان پیټرن. خان پیټرن مې ورکړو او 300 سایز مې ورکړ ټیک ده. ډیپینډ په تاسو باندې کې تاسو څومره سایز پورې جوړولی شئ صحیح ده. اوکې باندې مې کلیک کړو. اوس دلته راشم، دې باندې به ډبل کلیک کړم، زما سره به دا لاک انلاک شي. دا کوم ډاکومنټ دا کوم پیټرن چې ما جوړ کړی ټیک ده، دا به زه د مو ټول په ذریعه باندې راوچت کړم، دلته به راوړم او دې ته به ور واړم. اوس چونکې دا زموږ سره غټ دی ټیک ده، بیا به تاسو کنټرول ټي پریس کوئ او دا به بالکل شفټ او اډ ونیسئ چې بالکل یو شان زموږ سره راکچې شي. ٹھیک ده، دومره پورې زموږ سره دا کچې شو. انټر بټن کنټرول پلس یې کوئ چې څه ځای نه پکې زموږ سره پاتې شي. کنټرول ټي دوباره ووهئ، دا واپس معمولي شان غټ کړئ ٹھیک ده. انټر بټن مې وواله. ښه اوس زه څه شی کومه، دا زه سیو کومه. نو پیټرن به تاسو څنګه سیو کوئ، دلته به راشئ ایډیټ ته او په ایډیټ کې به دلته لاندې راشئ ټیک ده، لاندې به کې راشئ ډیفاین پیټرن، په دې ډیفاین پیټرن باندې به کلیک کوئ ټیک ده، او دلته به نوم ورکوئ خان پیټرن. اوکې شو. اوس زه دا څه شی کومه استعمالوم یې، چېرته استعمالوم په دې ډاکومنټ کې، دا به زه وړوکی کړم ټیک ده، دا به هایډ کړم، نوی لیر به والم ٹھیک ده، او دې ځای نه به راشم پیټرن ته. پیټرن کې به دا پیټرن باندې کلیک کړم او دلته دې آپشنز ته به راشم، په دې آپشنز کې به لاندې زما سره راغلی دا دی صحیح ده. په دې تاسو لږ شان کلیک کوئ، نه ګورئ هغه نیم زما سره راځي خان پیټرن 300x300 پکسل RGB. په دې باندې به زه کلیک کړم ټیک ده، دا اوس زه استعمالومه، په دې زه داسې کلیک کوم، خو چونکې زما سره بر آپشنز کې اوپیسټي کمه ده، اوپیسټي به تاسو سیوا کوئ او دې ځای نه به دا نارمل کوئ ټیک ده. اوپیسټي مې سیوا کړه، اوس دا تاسو امپلیمنټ کوئ. نو بالکل زما سره څه شی شو، مزیدار پیټرن جوړ شو. او دا پیټرن چې کوم دی ستاسو سره ایز ا بیکګراوند دپاره تاسو استعمالولی شئ ټیک ده. که تاسو چېرته کارفیټ لیدلی ټیک ده، کارفیټ چې کوم دی همدغه شان پیټرنز په ترو باندې تاسو امپلیمنټ کولی شئ. د دې نه علاوه تاسو کې ښه مزیدار ټایلز هم جوړولی شئ ټیک ده، ماربل کلر به کې هم تاسو جوړولی شئ ټیک ده، تاسو کې اینی ټایپ. ښه دا زموږ سره څه شی شو، پیټرنز که تاسو خپل جوړوئ ټیک ده، داسې ښه مزیدار پیټرن جوړولی شئ. د دې نه علاوه به یقینا داسې شي جوړو ټیک ده اوس بل چې ان کیس که تاسو یو بیکګراوند ټیک ده
یا تاسو سره یو پکچر ټیک ده او دغه پکچر تاسو شي کوئ دغه نه پاسپورت سایز تصویر جوړوئ او پاسپورت سایز نه یو تصویر تاسو جوړ کوئ دغه یو تصویر نه تاسو 15 تصویران جوړوئ دا څنګه جوړیږي ټیک ده دا کار وکړو سٹارټ کې دلته راشم همدغه تصویر به زه واپس دا دوړه به ډیلیټ کړم او دا به واپس اوپن کړم دا تصویر چې کوم د ما سره اوپن دی نه به زه جوړ کړم صحیح ده ټول نه مخکې به زه راشم دا به داسې راوالم فرض که دومره سایز پورې زما سره دا دی صحیح ده پاسپورټ سایز دی زما سره ټیک ده کنټرول جې به ووایم ټیک ده او دلته به راشم نیو لیر به کولاو کړم او همیشه دپاره چې زمونږ سره کم پاسپورټ سایز تصویر ټیک دی دا په انچز کې راځي تاسو به انچز سلیکټ کړئ او انچز کې دا زمونږ سره څومره 3.5 نو واخله ټیک ده دا یې زمونږ سره ویډ دي او هایټ یې 4.5 وي ټیک ده دا به کوي او RGB اوکې باندې به کلیک کوئ زما سره به دا کولاو شي اوس به څه شی وکړم دا کم تصویر چې مې سلیکټ کړلی ټیک ده دلته دا یو دا به د مو ټول په ذریعه باندې راوچت کړم راوچت مې کړل ته بیا راوړم صحیح ده بالکل فکس زما سره دا برابر ده صحیح ده که اوس تاسو دا بیک ګراوند ریموو کوئ دغه هم ترتیب کې کوو خو اول درته په دې باندې کوم ټیک دی چې تاسو پرې پوه شئ څه شی به وکړم بل به دلته راشم ټیک ده ډبل کلیک به کړم بې او دا په دې کې زموږ سره معمولي شیان سپین ځای مې پاسپورټ کې که نه صحیح ده هغه سپین ځای که پکې تاسو راولئ نو بیا به څه شی وکئ دلته به راشئ دا دواړه به مرج کئ کنټرول ای به ووهئ زموږ سره به یو شي بیا به دلته راشئ نوی لیر به دې ځای کې نه راولئ او هغه نوی لار به دلته کته راکوز کئ ټیک ده بیا به څه شی وکئ دې ځای کې به سی ووهئ او معمولي شفټ او اړ به ونیسئ معمولي شیان به دا غټ کئ دومره کنټرول زیډ به کړم زه واپس انټر مې واهو شفټ او اړ ونیسم اوس مې معمولي شیان غټ کړم ټیک ده دومره پورې انټر به ووایم نو زما سره پې دا ځای راغی صحیح ده اوس به دلته راشم کنټرول او بیک سپیس به ووهم چې زما سره سپین کلر واخلي سپین کلر یې زما سره واخیست ټیک ده اوس به دا دواړه څه شی کړم کنټرول ای به ووایم زما سره به تیو جوړ شي صحیح ده بیا به څه شی وکړم دلته به راشم ډیفاین ایډیټ ته په ایډیټ کې به دلته ورته ووایم چې ډیفاین پیټرنس او دلته به نوم ورکړم علمګیر ټیک ده دا نوم مې ورکړو اوکې باندې مې کلیک کړه اوس به دلته راشم نوی ډاکومنټ به کولاو کړم او نوی ډاکومنټ به دلته راشم دلته بای ډیفالټ زما سره د تصویرانو چې کوم سایز یې ټیک ده هغه به زه راوالم او دا به څه شي کوم د ټول نه به هایسټ راوالم ټیک ده دې ته به راشم ټیک ده 8/10 او اوکې باندې به کلیک کړم ټیک ده اوس دا زما سره راغی اوس به دلته ډبل کلیک کړم دا به انلاک کړم بیا به دلته پیټرن ته راشم پیټرن او په پیټرن کې به لاړ شم کوم پیټرن چې ما اوس جوړ کړو هغه به راوالم دا زما سره راغلی ټیک ده اوس دې ځای نه به زه سټارټ والم ټیک ده دا زما سره چونکې څلور پکې راغله که تاسو اوس مزید سیوا کوئ ټیک ده نو څنګه به سیوا کوئ دا زه معمولي شان لږ نور هم غټوم سی به ووایم دا ایریا به دومره غټه کړم ټیک ده لاندې به دومره غټه کړم ټیک ده دومره پورې دا ما غټه کړه انټر بټن او کنټرول بیک سپیس ټیک ده زما سره به سپین کلر واخلي بیا به راشم پیټرن ته او په پیټرن کې به همدغه پیټرن راوالم ټیک ده او سټارټ به واخلم اوس ګورئ دا زما تقریبا 16 تصویران جوړئ ټیک ده نو داسې تصویران تاسو پاسپورټ سایز تصویران که تاسو جوړوئ نو دې ټولز په مدد سره ښه مددار تصویران جوړولی شئ که اوس تاسو وایئ چې یاره موږ دا بیک ګراوند ختمو ټیک ده دا بیک ګراوند هم په دې تصویر کې نه خوښ دا ته هم تاسو ختمولی شئ اوس په دې کې دا ایکسټرا ځایونه چې کوم دي ټیک ده دا ته ختموئ دا به څنګه ختمیږي دلته به راشئ واپس سی به ووهئ ټیک ده سی زموږ سره څه لپاره د کراپ ټول لپاره کراپ ټول هم ووهو ټیک ده دا به داسې راکچې کوي ورته دومره صحیح ده دا هم داسې راکچې کوي دومره صحیح ده او انټر بټن به ووهئ ستاسو سره به بالکل څو تصویران رالو لږ یې نور غټ کوي دې ځای کې دا ورته راکچې کوي ډېر نه ښه بیا سره بدې ښکاري معمولي شان لږ یې نور هم غټ کړئ بیا به ستاسو سره کلیر ښکاره شي صحیح ده تاسو څومره ځای غټوئ یا کچې کوئ تاسو یې غټولی او کچې کولی شئ انټر بټن ووهئ کنټرول ماینس کوئ ستاسو سره اوس څه شو 2 تصویران شمار کوئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
تاسو سره څو 10 تصویران راغلل. که اوس تاسو نور مزید اضافه کوئ ټیک ده سیوا کوئ تاسو سیوا کولی شئ ټیک ده. طریقه کار ته ما درکو. که تاسو اوس یو کس وایي چې یاره زه دې څه شی کومه د دې نه بیکګراونډ ته ریموو کومه ټیک ده او بیکګراونډ ورته خپل لګومه ټیک ده او هغه پیټرنس یې کوم نو هغه هم کولی شئ. آپشن آسان دي ټیک ده. دلته به زه راشم خو دې نه مخکې یو پیټرن دلته بل هم جوړوم ټیک ده چې ستاسو په پیټرن باندې دا کنسپټ بالکل کلیر شي. دا زموږ سره یو شو. فرض کړه دا بیکګراونډ د دې نه زه اوس ختموم ټیک ده. د بیکګراونډ به تاسو څنګه ختموئ دا ټول نه مخکې به هلته راشئ دا ټول به راولئ کویک سلیکشن ټول. کویک سلیکشن ټول په ترو باندې په دې کې بیا زموږ سره ایریزر ټول هم استعمالیږي خو ایریزر ټول موږ چونکې ویلی نه دی ټیک ده دا سلیکشن به زموږ سره لږ معمولي شان وران راځي ټیک ده. کمپلیټ صحیح به راسره نه راځي معمولي شان نښې به پکې راځي خو چې کله موږ هغه سلیکشن ټول وایو ټیک ده ایریزر ټول د هغه سره به بالکل زموږ مسله ختمه شي ټیک ده. تاسو ته اوس بیکګراونډ ختموئ ټیک ده. زیاتر پاسپورټ سایز کې چې کوم دی تور بیکګراونډ یا دغه نه علاوه چې کوم دی سور بیکګراونډ ټیک ده یا دغه نه علاوه چې کوم دی زیاتر شین بیکګراونډ استعمالوي ټیک ده. نو که تاسو شین ګرین بیکګراونډ استعمالوئ ټیک ده یا چې کوم دی بلو څه قسم بیکګراونډ تاسو استعمالوئ دې ځای نه تاسو استعمالولی شئ ټیک ده. دا به زه کمپلیټ دې ځای کې بالکل دا سلیکشن پرفیکټ وکړم چونکې چې ما سره دلته مسله بیا نه راځي ماینس پر راولم او دا به دې ځای کې کټ کړم ټیک شو. ها دومره ځای پورې فرض کړه دا زما سره شو ټیک ده. زیاتر چې کوم دی که تاسو دا فوټوشاپ دا کار زده کړئ ټیک ده نو زیاتر چې کوم دی خلک خپل تصویران د خپلو زنانو تصویران چې کوم دی بازار ته راوړي په بازار کې صفا کوي ټیک ده. نو تاسو ښه مزیدار یو تصویر په کور کې ایستی شئ ټیک ده او هغه د دې ټوز په ترو باندې صفا کولی شئ ټیک ده او د هغه نه چې کوم دی څومره تصویران تاسو وباسئ نو ایستی شئ ټیک ده. څنګه کېږي دا مې سلیکټ کړو کنټرول جے به وواهمه ټیک ده. کنټرول جے مې وواهه نو زما سره دې کافي راغله. بیا به دې لاندې لیر ته راشم دلته به یو نوی لیر واخلم او دې له به بیکګراونډ څنګه ورکړم شین بیکګراونډ ټیک ده. شین بیکګراونډ آلریډي ما راغیستی دی الټ او بیک سپیس به مو ما سره به شین بیکګراونډ راشي. شین بیکګراونډ را سره راغی صحیح دی. اوس به زه څه شی وکړم دا کوم شین بیکګراونډ چې زما سره دا درې وڼه به زه یو کړم دلته به راولم درې وڼه به سلیکټ کړم او کنټرول ای ټیک ده. کنټرول ای زموږ سره لپاره کار کوي مرج دپاره. که دا مرج تاسو دلته کار نه کوي دې ځای نه تاسو هم کولی شئ مرج لیرز کنټرول ای ډایرکټ شارټکټ دی صحیح ده. دا زموږ سره یو شو. اوس څه شی کوم په دې کې معمولي شان سپین نه خفوم کومه ټیک ده. دا سپین سایډونه کې دې وجې نه کوم که چېرته یو تصویر تاسو سباله په کار تاسو په قینچۍ باندې کټ کوئ ټیک ده چې بیا تاسو ته مسله نه راځي چې وړاندې نه شئ وړاندې نه کټ نه شي. دلته به موږ به کې څه شی سپین بارډر به پکې ورکړو ټیک ده. بارډر کې تاسو په دوه طریقو باندې ورکولی شئ ټیک ده. د دې ځای نه هم کولی شئ هلته بارډر تللی شئ بارډر نه ورکولی شئ ټیک ده. مخکې تصویر کې هم داسې ورکړو ټیک ده. په دې کې به دلته راشو او د بارډر په ترو باندې به ورکړو. ایمیج ته به راشئ چونکې هغه موډیفای پکې صحیح کوئ ټیک ده. موډیفای آپشن دی سلیکټ کې دی آی تھنک سلیکټ ته به راشئ او دلته موډیفای آپشن چاته صحیح کوئ دا دی موډیفای دی ټیک ده. د ټول نه مخکې به دا تاسو سلیکټ کړئ کنټرول ای مې ووهو سلیکټ شي را سره بیا بلته راشئ موډیفای ته او په موډیفای کې بارډر ولله زه څومره ورکوم زه ولله 10 پکزل ورکوم اوکې شي را سره 10 پکزل لږ کم دی ټیک ده لږ به سیوا ورکم بیا سلیکټ موډیفای بارډر څومره تقریبا زه ولله ورکوم 50 پکزل اوکې باندې کلیک کوئ ټیک ده زما سره 50 پکزله پورې راغی او دلته به زه کنټرول بیک سپیس کلیک کړم زما سره به سپین کلر واخلي ټیک ده. خو دلته را سره چې کوم سپین کلر امپلیمنټ شو دا به زما سره په تصویر کې لږ شان وران راځي ټیک ده. نو دې بارډر په ترو باندې مه ورکوئ ټیک ده. دا زموږ سره لږ معمولي شان خراب راځي. دا کم کلر چې کوم دی دننه د شین کلر سره میکس کېږي صحیح ده. دا څه د وجې نه چې هلته پې موږ څه شی هم امپلیمنټ کړلی ډایرکټ پې تاسو په بارډر کې چې کوم دلته دا بل نیکسټ آپشن دی هغه پې هم موږ امپلیمنټ کړلی. تاسو دلته موډیفای ته راشئ سلیکټ کړئ ټیک ده موډیفای او په دې کې دا کوم فیدر چې دی دا پې موږ امپلیمنټ کړی ټیک ده. دا فیدر زموږ سره به کېدی دا دغه د وجې نه زموږ سره دننه هم دا کلر دی. نو ښه آپشن دا دی ټیک دی. تاسو نوی لیر واخلئ نوی لیر کته راکوز کوئ ټیک ده او دلته راشئ ډایرکټ کراپ ټول راوالی کراپ ټول هم راواغیست ټیک ده. او دا معمولي شان دا لاندې لیر چې کوم دی دا غټ کوئ ورته شفټ او آلټ په ترو باندې یو شان ستاسو راغټ شي
دومره پورې تاسو غټوئ ټیک ده انټر بټن ووهئ نو ستاسو سره نوی لر چې کوم دی دغه ځای پوره شو الټ بیک سپیس کنټرول بیک سپیس ووهئ چې ستاسو سره کلر واخلي سپین کلر که تاسو سور کوئ شین کوئ څه قسم تاسو کوئ خو سپین زیات تر کامن ډېر زیات استعمالي صحیح نه دا دواړه به څه شی کوي کنټرول ای به ووهئ مرج شو را سره بیا به څه شی وکئ دلته به راشئ دا به ډیفاین کوي ایز ا پیټرن ټیک ده ایډیټ ته به راشئ په ایډیټ کې به ډیفاین پیټرن او په دې کې زه فرض کړه نوم ورکوم ډیپ مایند نوم مې ورکړو اوکې باندې مې کلیک کړ ټیک ده زما سره پیټرن سیو شو اوس دلته څه شی کومه دلته زما سره دام پکار دی ټیک ده یو به دا شي او یو به بل هم راوالم ټیک ده چې تاسو پې ښه پوه شئ انچز فوټو او ټول نه غټ اوکې باندې مې کلیک کړ خو زموږ سره دا پورټریټ موډ کې راوړی پورټریټ موډ کې نه دی پکار زموږ سره په لانډسکیپ موډ کې پکار دی ټیک ده نو تاسو به دلته لانډسکیپ موډ راوالی ټیک ده دا یو به کلیک کوئ دې کې به دا یو کلیک کوئ ټیک ده او دلته دا سایز لږ نور هم سیوا کوي زما سره فرض که زه یم 14:10 شي ټیک ده اوکې باندې کلیک کوئ زموږ سره دومره اوپن شو بیا ډبل کلیک کوئ زموږ سره به دا انلاک شي بیا به دلته راشئ پیټرن ته ټیک ده او په پیټرن ټولز کې به تاسو دغه پیټرن راوالی دلته په آخره کې زموږ سره راغلی لکه دا تاسو استعمالوئ ټیک ده اوس بالکل کریکټ زموږ سره څه شی کي دا به امپلیمنټ کړي اوس دا زموږ سره لږ شو ټیک ده که تاسو سیوا کوئ نو سیوا هم کولی شئ کنټرول زیډ کوئ سی ووهئ سی زموږ سره څه لپاره کار کوي د کراپ ټول لپاره تاسو څومره سیوا کوئ زه دومره سیوا کوم ټیک ده دومره مې سیوا وکړو انټر ووهئ کنټرول بیک سپیس ووهئ چې سپین کلر راسوئ لږې کچې کوئ ټیک ده او دلته راشئ دا پیټرن راواخلئ او پیټرن په تھرو باندې دې کې سټارټ واخلئ ټیک ده بالکل به زموږ سره څه شي زموږ سره به تصویران جوړ شي تاسو څو ګورئ دا ستاسو سره څومره تصویران جوړ شو دا ستاسو سره جوړ شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تصویران در سره جوړ شو که تاسو نور 28 جوړوئ ټیک ده تاسو 28 هم جوړولی شئ 28 به څنګه جوړوئ دغه سی اپشن به دوباره ووهئ دا به دې دومره راوړئ ټیک ده دا فاست چې څومره دی انټر به ووهئ ټیک ده انټر هم وواهم بیا دغه ځای ته راشئ پیټرن ته ټیک ده او په پیټرن کې دغه پیټرن راوالی او ځای بسئ ټیک ده نو ستاسو سره چې تاسو څومره سیوا کوئ نو ستاسو سره سیوا کېږي چې کوم بیا ستاسو سره انوانټډ ایریا تاسو ختموئ نو هغه تاسو ختمولی هم شئ صحیح ده دا زموږ سره څه شی تاسو کې پاسپورټ سایز تصویران چې کوم دی دا به کې تاسو سازولی شئ پاسپورټ سایز چې کوم دی ډیپینډ کوي چې تاسو څومره سایز اخلئ 3 د 3 نه واخله صحیح ده د 3.5 نه او 4.5 پورې چې کوم دی دا زموږ سره یو تصویر راځي پاسپورټ سایز ټیک ده نو تاسو څومره اخلئ که 3/4 اخلئ که 3.4/4.5 اخلئ که 4/5 اخلئ تاسو څومره اخلئ ډیپینډ په تاسو کوي بیا وایي تاسو څومره پیج اخلئ ټیک ده نو هغه دومره پیج به تاسو راغیستی شئ او د هغه په تھرو باندې بالکل مزیدار تصویران جوړولی شئ ټیک ده دا زموږ سره و نننی کار چې پیټرن په پیټرن کې به تاسو خپل ډیزاین څنګه جوړوئ او د هغه سره سره چې کوم دی تاسو به پیټرن څنګه جوړوئ یو تصویر به تاسو څنګه جوړوئ او هغه تصویر نه به تاسو بیا چې کوم دی ډېر تصویران څنګه جوړوئ ټیک ده دا زموږ سره نننی کار په پیټرن کې زموږ سره اوسئ تھینک یو فار واچینګ